زما محترم و عزیزانو، انسان چې هر کار کوي نو د انسان له پکار ده کاغه د دنیا کار دی او کاغه د آخرت کار دی. کاغه د دنیا د زندګۍ سره تعلق ساتي او کاغه د آخرت د زندګۍ سره تعلق ساتي. داسې زندگی تیرول پکار دی چې دغه زندگی د دې انسان په دنیا کې هم د عزت او د سرخرویۍ سبب ګرځي او په آخرت کې هم د آخرت زندگی او د آخرت د غلوی ژوند دام د انسان د عزت او د سرخرویۍ سبب او ذریعہ ګرځي. انسان چې هر کار کوي دله پکار ده چې په ذهن کې د ټولو نه اول د الله تعالی یاد ولري او کوم انسان چې په خپل ذهن کې په خپل زړه کې په خپلو دماغو کې په هر کار کې د الله تعالی ذات موجود ګڼي نو دا انسان بیا چرته هم د دنه داسې کار نه کیږي چې په هغې سره د دنه رب ذوالجلال خفه شي او یا د دنه رسول الله مبارک خفه شي. دی به همیشه داسې کردار ادا کوي په معاشره کې به دی داسې ژوند تیری چې هغه د خلکو د خفګان سبب هم نه ګرځي او د الله تعالی او د الله تعالی د خوږ پیغمبر د خفګان سبب هم نه ګرځي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته داسې ژوند په دې معاشره کې په دې دنیا کې د تیرولو توفیق راکړي چې په هغې کې زما او ستا رب او رسول الله مبارک هم زموږ نه خوشحالی او د معاشرې خلق چې څومره دی هغه هم زما او ستا نه خوشحالی. زما محترم و عزیزانو، د جمعې د ورځې له الله تعالی لوی فضیلت ورکړی دی او د الله تعالی یو ترتیب دی، دا اصول دی د الله تعالی. لکه څنګه چې په یو علاقه کې د هغه علاقې مشري او یو ستر کسي خلک د هغې خبره مني، که چېرته په جرګه کې راولي، که هغه چېرته ته یو داسې مجلس ته راوغواړي چې د نورو خلکو خبره څوک نه مني او هغه مشر سړی خبره وکړي نو بیا ټول خلک خبره مني. دا د معاشري اصول هم دغه دي. دغه شان د الله تعالی خپل اصول دي، د الله تعالی خپل سنت دي. څنګه چې الله تعالی میاشتو ته په رمضان المبارک کې رمضان المبارک باندې الله تعالی د ټول کال ته رمضان المبارک ته الله تعالی فضیلت ورکړی دی په ټولو میاشتو باندې. دغه شانتې الله تعالی په دې هفتو کې یو هفته داسې ده چې هغې ته الله تعالی فضیلت ورکړی دی. بیا دغه شان راځه شپو ته، نو په شپو کې هم الله تعالی لیلة القدر ته فضیلت ورکړی دی. بیا که تاسو دغه شان دی اصولو ته مخکې وګورئ او مخې ته ځئ نو الله تعالی چې کوم پیغمبران را لیږلي دي نو الله تعالی خپل خوږ پیغمبر زمونږ او ستاسو رسول الله مبارک ته الله تعالی دغه فضیلت ورکړی دی په تمامو انبیاء کرامو باندې. بیا چې په هغه باندې الله تعالی کوم کتاب نازل کړی دی هغه کتاب ته الله تعالی فضیلت ورکړی دی او دغه کتاب د نزول نه بعد څومره صحائف او څومره کتابونه چې نازل شوي د دې کتاب نه مخکې او کله چې د رسول الله مبارک باندې قرآن مجید نازل شو نو دغه ټول صحائف څومره تختې چې په پیغمبرانو نازلې شوي وي، څومره کتابونه چې په پیغمبرانو نازل شوي نو الله تعالی هغه ټول منسوخه وګرځول او د هغې احکام یې ختم کړ. دغه شان الله تعالی د جمعې د ورځې له په دې نورو ورځو باندې فضیلت ورکړی دی. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د جمعې په ورځ باندې
د جمعې په ورځ باندې څوک درود شریف زیات لولي نو په عام ورځو باندې که څوک درود شریف لولي دا خو هم زه رسول الله مبارک ته رسومه چې پلانکې سړی په تا باندې درود شریف وایي خو که یو کس راولېږي او د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې په رسول الله مبارک باندې درود او سلام لیږي نو دا برای راست د فرشتو په ذریعه باندې هلته فرشتې لاړې شي رسول الله مبارک ته په قبر کې ودرېږي زمونږ او ستاسو عقیده دا ده چې رسول الله مبارک په قبر کې ژوندی دی هغه لاړې شي او رسول الله مبارک ته دا عرض وکړي چې د الله رسوله پلانکې سړی چې کم دی د پلانکي سړي زوی په تا باندې سلام او درود رالیږي دا د جمعې د ورځې د ټولو نه لوی فضیلت دی زندگی به څنګه تیره اوس الله تعالی مونږ ته مواقع راکوي چې انسانه زه تعالی مختلفه مواقع در کومه کله د رمضان المبارک په شکل کې کله د لیلة القدر په شکل کې کله د ذکر د مجلس په شکل کې کله د مشورو او د تبلیغیانو حضراتو د هغوی سره د ناستې په شکل کې کله د مدارسو په شکل کې د هغوی د پروګرامونو په شکل کې او کله د جمعې ورځ هم درکم چې په دې باندې تاسو عبادت وکړئ ای انسانه الله تعالی ډېر مهربانه ذات دی ډېر کریم ذات دی ډېر رحیم ذات دی مور په انسان باندې څومره خفه کیږي په کور کې د ټولو نه مور په خپل بچي باندې زیاته خفه کیږي دا مونږ او تاسو ته معلومه خبره ده د پلار نه هم زیاته مور په خپل بچي خفه کیږي الله تعالی د دې انسان سره د اویاو میاندو نه زیاته مینه محبت کوي دا انسان چې یوازې ګرځي ګوره تاسو عام معاشره کې کتلی د شپې یو سړی روان دی که نه یوازې روان دی الله تعالی د دې د حفاظت دپاره فرشتې مقرر کړي دي څنګه چې وزیر اعظم او یو صدر هغه په پروتوکول کې ګرځي او پولیس او فوجیان او د هغې ګارډز چې کوم دی هغه ترې مخکې وروسته منډې وهي دغه شان د دې انسان نه فرشتې مخکې وروسته منډې وهي چې د انسان ته څه ضرر ونه رسوي الله تعالی د دې انسان د حفاظت دپاره فرشتې مقرر کړي دومره زیاته مینه محبت دا الله تعالی کوي خو صرف ته دومره وکړه چې ته راپاسه د شپې د سحر په ټیم کې د تهجدو په ټیم کې راپاسه او په دغه وخت کې الله تعالی په خپله آواز کوي هل من مستغفرین څوک شته چې زه مغفرت وکړم څوک شته چې زما نه وغواړي چې ما وبخیا زما دروازې په دغه وخت کې کولاو دي په دغه وخت کې که ته څه قسمه سوال کې نو زه هغه ستا سوال قبلومه خو انسانه صرف ما طرف ته لږه توجه خو وکړه که نه ما طرف ته لږ را خوشه دا دغې طرف ته توجه چې کوم ده دا پیدا کول پکار دي الله تعالی طرف ته تلل پکار دي دا الله تعالی سره مینه محبت ساتل پکار دي الله تعالی ستاسو څومره مینه کوي د هغې په نسبت سره اوسه ته څومره مینه کوي ستاسو سره څومره مینه ده د الله تعالی یاد ته په زړه کې څومره ساتي ابن عقیل دا یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی د ده نه مور وه نه یې پلار و نه یې خور وه نه یې رور و نه یې رشته دار و دی بلکل یوازې په کور کې پاتې شوی و خو ډېر زیات بزرګ و د خپل رب عبادت به یې کاو یو ورځ د ده په زړه کې دا سوچ راغی چې زه داسې ولې ونه کړمه چې لاړ شمه مدینې منورې ته مکې مکرمې ته اول ته د الله تعالی عبادت کوم رسول الله مبارک ته مخامخ ناسم او درود و سلام پې لېږم داسې ولې ونه کړم
د په ذهن کې دا سوچ راغی، دا فکر راغی او د روان شو مکې مکرمې ته چې هلته لاړ شم او د خپل رب عبادت کومه. زمونږ خدا سي ماحولي چې د دې ځای نه څوک ځي سعودي عرب ته خامخا مور خور رور زوی ښځه دا پسې خفه کېږي. زما خو نه بچی شته، نه مې ښځه شته، نه مې مور شته، نه مې پلار شته، نه رشته دار شته، هېڅوک نشته. بس زما هلته به ناست یم د خپل رب عبادت به کوم. دی روان شو لاړ، هلته کې ناست و عبادت به یې کاو د خپل رب. د خپل رب د رضا دپاره چې کومې لارې وي هغه یې اختیارولې ناست و. کله عبادت کوه، کله ذکر کوه، کله نفل کوه، کله تلاوت کوه. په دې دوران کې یو بوډا سړی دی، هغه تیریږي، طواف کوي، تیریږي طواف کوي. په دغه دوران کې د دې بوډا سړي نه د سرو زرو قیمتي هار وغورځېد. د سرو زرو قیمتي هار د دې سړي د لاسه وغورځېد او دا سړی چې کوم دی دا بوډا دا په سترګو باندې ړوند هم دی. کله قیمتي هار وغورځېد نو ما خو ولیده، زه ورغلم او غلی مې دا قیمتي هار راواغست او جیب ته مې واچو. دا ابن عقیل فرمایي چې کله مې دا قیمتي هار د جیب ته واچاو نو اکثر مونږ دا سوچ کوو که نه، او دا بابا چې کوم دا تیر شو ډوپته ورته دا ونه لګېده چې زما نه هار وغورځېده که نه. دی روان دی طواف کوي خپل، په دې زړه کې خوشحاله یم چې یاره دا خو د ملغلرو نه د قیمتي کاڼو نه او بیا د سرو زرو هار دی، قیمتي هار دی. دا خو په دې باندې زما وادم کیږي، په دې باندې زما کورم کیږي او په دې خو زما هر څه کیږي. په جیب کې هار کې خو یو طرف ته کېناست. مونږ اکثر دا ذهن کې دا سوچ راځي وایي لکه دا یو زړه مې راته وایي چې دا کار وکړه او دا بل زړه مې راته وایي چې دا کار مه کوه. د انسان په جسم کې یو زړه دی، نو څنګه تا ته یو زړه وایي چې وکړه او بل زړه وایي چې مه کوه؟ دا اصل کې د دې زړه دی یو طرف ته فرشتې ناست دي، دی بل طرف ته شیطان ناست دی. من شر الوسواس الخناس، دا شیطان د انسان د زړه ته وساوس ورچي، غلط سوچونه، غلط فکر، غلط خبرې، دا د انسان د زړه ته شیطان ورچي. او د بل طرف ته فرشتې ناست دي، نو د انسان د زړه ته چې کوم ښه سوچونه راځي، د خپل رب د سزا سببونه راځي، هغه د دغې فرشتو په ذریعه سره راځي. دغې ته الهام ویلی کېږي او دا څوک چې ورته ورچوي دې ته ملهم وایي. نو دی وایي چې زه اوس دا یو زړه راته وایي چې دا هار چې کوم دی نو دا دې سړي له ورکړه، بوډا سړی دی، د غریب بچر ته پیدا کړی. او دا بل زړه وایي چې نه نه په دې خو ستا د دنیا زندگی چې کومه دا هغه ډېره بهترینه جوړي. په هر حال په دې سوچونو کې ومه دا بوډا بیا راتاو شو، چغې وایي، پته ورته ولګېده چې زما نه خو هار غورځېدلی. چغې وایي شور یې جوړ کړی دی چې ای خلکو دلته کې زما نه یو قیمتي هار غورځېدلی دی او که د چا په لاس ورغلی نو د خدای دپاره دغه هار ما ته حواله کوي. او دا داسې قیمتي هار دی چې زه د دې د قیمت دپاره نه بلکې زما لور د په کور کې یوه لور مې ده، بس هغې څه پیسې جمع کړې، د چا کره لوښي انځل یا د چا کور جارو کړی یا د چا کوڅه جارو کړی یا د چا خدمت کړی، په هغې باندې هغې پیسې جمع کړې. او کله چې زه حج دپاره راتلم نو زما سام پیسې نه وې، خو زه چا رالیږلی یم، چا راله دا ویزه کړله، د حج ته چا رالیږلی یم، زه غریب سړی یم او څه پیسې زما سره خپلې وې. نو زه چې کله حج له راتلم
نو زما دی لور ما ته وی چې بابا ستا سره به څه پیسې په خپلې پیسې هم در سره او څه پیسې زما دا واله نو د مکې مکرمې نه د سعودي عرب نه ماله په دې باندې بهترین د سرو زرو هار راوړی او زه چې اوس داسې خالي لاس کور ته زما لور به ولاړی په درشل کې به سر راښکاره کړی په دروازه کې زما لاس په ګوري زما لاره به سیکئ چې زما بابا به ماله هار راوړی نو لہذا د خدای لپاره که دا هار چا موندلی نو ما ته یې واپس راکئ ابن عقیل وایي چې ما وایي چې مړه پته یې نه لګي ډېر شی خلق دی زه چا لیدلی نه یم او دا هار مې په دې جیب کې پروت دی د سړي ډېرې چغې وویلې نو زما د کوم زړه چې ما ته دا وي کوم مخکې تفصیل مې تاسو ته بیان کړ د کوم زړه چې راته وي دا هار وله ورکه فرشتو راته وي ګوره دې دپاره زه ته بهترینه طریقه درښیم کله چې تاسو نیک کار کوئ او د انسان په زړه کې کله دا خیالات راشي دا خیالات راشي د انسان په زړه کې یو طرف نه یو زړه وي چې وای کا بل زړه وي چې مای کوه دې لپاره بهترین اصول زه تاسو ته وایم یو طرف ته شیطان وای دا کار مه کوه نیکی کار دی وای دا مه کوه فرشتې وای دا وکړه نو تاسو سوچ کوئ چې کم طرف ته د فرشتو دا سوچ دی کم طرف باندې زما رحمان زمانه خوشحالیږي هغه سوچ راواخله او شیطان چې په کم خفه کېږي هغه سوچ وغورځوه د شیطان دې خپو ته ور واچوه په هر صورت زه رالم بابا ته او د بابا دا لاس مې راواغسو په خپل لاس کې مې کېښو هار مې وله ورکړه چې بابا ستا نه هار غورځېدلی و لہذا دا هار چې کوم دی دا ته واله او لاړ شه کور ته بابا ډېر زیات خوشحاله شو جیب ته لاس کته کړه پیسې راایستې چې زه تاله دا پیسې در کومه زه دې ډېر زیات خوشحاله کړمه زه خو یو لون سړی وم چا زما خیال نه ساته بوډا سړی وم چا مې اواز نه اورېده په دې دومره خلکو کې تا دا هار راوچت کړی او تا ماله واپس راکړه لہذا زه تاله دې قیمت در کوم ما وایي چې زه یې د مندې خرڅومه نه خرڅوم یې د مندې نه دا ستا هارو ستا نه غورځېدلی و ما راوچت کړی اوس زه تاسو ته یو خبره کوم دې ته لقطه ویلی کېږي ورک شوي څیز ته څه نوم وایي لقطه مونږ تاسو سوچ وکړو عامه معاشره کې که د چا نه څه څیز ولویږي یو 100 روپۍ 1000 روپۍ ولویږي نو مونږ به ګورو غلی ورشو خپه پې کېږو خپه پې کېږو غلی رسول الله مبارک وایي چې چا نه څه څیز ورک شوی دی د هغې به 3 ځله ته اعلان کې او 3 ځله به یې داسې اعلان کې چې دغه اعلان هغه مالک ته ورسي اعلان وای دی ته ګوره مونږ به د جماعت کې د مړي دا اعلان کوو که نه اعلان خو وای دی ته چې ته د خلکو غوږونو ته آواز ورسوه او مونږ هغه اعلان بیا څنګه کوو غلي خپه کېدو نو بیا ګورو یو طرف ته چا خو ونه لیدم یو طرف ته وګورو هلکه دا شی د چا نه ورک شوی دا شی د چا نه 3 ځله اعلان وکړو نو بیا یې راوالو هلکه بس اعلان مې کړی دی د چا به نه او یا د چا نه یو څیز ورک شو اوس مثال کې دی بازار کې د چا نه پیسې وغورځېدې یا بل یو داسې قیمتي څیز دی هغه وغورځېد او زه ځمه او په واړۍ کې اعلان کوم چې هلکه ما دا شی موندلی او که چا نه الرډي هلکه دلته کې دا خلک دی نو دا شی به د دې خلکو وي د واړۍ د خلکو نه دی اوس یو داسې څیز دی چې اوس مثال کې یو ټرک دی هغه د ټماټرو نه ډک روان دی په دې بازار تېرېږي او د هغې نه 1 کیلو ټماټر وغورځېده زه ورغلم او غلي مې راواغسته نو اوس که دا ټرک جاګام ته ورسېد او ده ته پته ولګېده چې زما نه خو 1 کیلو ټماټر غورځېدلي نو ستاسو په خیال دا ټرک بیا راواپس کېږي او راځي په دې ټماټرو پسې نه راځي که داسې یو څیز وغورځېږي او ته استعمال کې بیا خیر خو که داسې څیز دی د بعضې خلکو نه پیسې وغورځېږي یا سونی قیمتي څیز وي هغه پسې بیا د 3-4 کالو پسې ګرځي چېرې دا شی ماته میلاو شوی نو که داسې څیز او که ستا نه دا چا نه غورځېدلی او تا راغستی دی او مثلي څیز دی مثلي مطلب دا چې د هغې بل یو مثل شته لکه د چا نه غنم لوېدلي
یا بل یو داسې مثلی شی دی چې د هغې متبادل شی ستا سره په کور کې شته دړی غنم دی نو دړی غنم به ورته ته بیا واپس کې او که د قیمتي شی دی او ته استعمال کړی دی نو د هغې قیمت په ورته ته واپس کې به هر صورت دغه جدا موضوع ده خو دا سړی وایي چې د بابا له چې کوم دی ابن عقیل وایي د بابا له ما دا هار ورکه په لاس کې او که تاسو خیال کړی نو په 2007 کې که کله چې هغه سیلاب راغلی په هغې کې د خلکو ډېر زیات لرګي وړي په نوخار کې زه وم هلته کې چا څه پروګرام کړی نو زه ورغلم هلته اکور ته چې ورغلم نو هلته کې ښکلې بهترین لرګي پراته وو بهترین لرګي پراته وو او که تاسو خیال کړی دا خلک د سمګلران چې کومي د لرګو په دې باندې خپل هغه نمبر یې اچولي نمبر یې پې لیکلي هغه نمبر یې نو ما سړي ته خو ډېر ښکلي لرګي دي دا چېرته وو وی مړه دا به د 2007 دا سیلاب چې راغلی و په هغې کې راوړي وو زمونږ د دې دیره او د سوات د دې ځایونو دا ټول څومره څیزونه چې وو خاص کر دا لرګي دا یې وړي وو په ښکته د سیلاب نو دا ما راغستې دي او هغه چې بیا معلومات وشو نو هغه سړي هغه نمبر ته کټ کړی و هغه خپل نمبر یې پې اچولی نو ګوره دا خو لقطه ده او دلته پسې اسمګلران کم ډیلران چې و غریبانان پسې ګرځېده چې لرګي به چرته او هغه هلته کې د ځان سره سنبالي اخلي دا خو پردی شی دی پردی شی استعمالول ناجایز دي تا ته ګناه میلاویږي په دې باندې به هر صورت دا هار مې راواغسه او بابا ته مې په لاس کې کېښو چې کله مې بابا له دا ورکه بابا ډېر زیات خوشحاله شو را روان شو راغی بیا زه ومه یو څو میاشتې پس زما ذهن ته دا سوچ راغی یو خو دا هلته تنګ هم شومه څوک را سره نه وشنه نو ذهن ته مې دا سوچ راغی چې لاړ به شمه کور ته یو میاشت په تېره کړم خپل کور به ووینم بابا او ابۍ خو مې نشته دادا او بابا مې نشته او وروڼه خویاندې بچي مې نشته خو صرف هغه کور به ووینم لاړ به شمه په کوم درشل چې به زما پلار خپه کېښوده هغه به ووینم پخوانی یاد به راتازه کړم را روان شوم او کښتۍ کې کېناستم جدې ته رالم د هغه ځای نه پخوا به کښتۍ وې په کښتو کې به خلک ته راته په کښتۍ کې کېناستم او دغه سمندر دی د دې نه اخوا طرف ته چې کوم دی نو هغه بیا حبشه ده حبشه تاسو څوک تلي هغې ته به ډېر معلومات وي په کښتۍ کې کېناستم او را روان شوم چې کله دا کښتۍ د سمندر د منځ له راورسېده نو د سمندر ډېرې زیاتې تیزې چپې په دې کښتۍ کې د مخکې نه څه فرق و نو یو چپې دا کښتۍ وله او په منځ یې دوه ټوټې کړه چې کله یې په منځ دوه ټوټې کړه تختې جدا جدا ورسېدې څه خلک پکې مړه شو او څه خلک د کښتۍ په هغه تختو پسې ونښاته او کله چې دا لرګی چې کومي دا اوبه ډوبی نه نو دا د سمندر د چپو د غاړو د ساحل طرف ته چې کم دی نو دا ووهل او زم په یو لرګي پسې ونښتم او یو ساحل طرف ته جدا کړم او ووتم چې ووتم لاړم ډېر سفر مې پیدل وکړ یو کلی هغې ته ورننوتم خدای دلته خو ما څوک نه پیژني نه زه څوک پیژنم پردی کلی دی نه چېرته راغلی یم څوک مې شته نه چې تپوس مې کوي بیا هلته یو جومات و هغې ته ورننوتم او چې کله جومات ته ورغلم نو په هغه ځای کې مې دا اعلان وکړه چې ای خلکو زه یو میلمه یم عام دلته میلمه راشي که نه یو کس یې بوځي کور ته بل یې بوځي زه یو میلمه یم او وږی شوی یم څوک مې شته نه او داسې کار را سره وشو د خدای په نوم ماله څه روټۍ راوړئ چې زه یې وخورم خلکو روټۍ موټۍ هر څه راوړو څه وخت پورې زه په جومات کې اوسېدم خلکو به روټۍ راوړې مزې وې بس روټۍ مې خوړې پروت وم ما خو څه غم نه و د بچو د پیسو د ګټلو یا د مور پلار وغیره په هغه جومات کې وم او خلکو به دا څیزونه راوړو ما به خواړه په دې کې بعضې خلک راجمع شو هغې ما ته وویل چې داسې چل ولې ونه کړو چې تا د دې جومات امام جوړ کړو ما ورته وویل چې بلکل دا خو بهترینه خبره ده ما تاسو د جومات امام جوړ کړئ زه به یم دلته کې تاسو امامتي به کوم امام شومه د هغه کلي او خلکو به روټۍ راوړې او بس ناست وم څه وخت بعد خلک راجمع شو
او ما ته وی چې تا واده نه دی کړی، واده دی نه دی کړی، او دا چل بو کو چې دلته په دې علاقه کې په دې کلی کې یو خوبصورته پاک دامنه بهترینه جینۍ ده، او ستاسو خو نه کور شته، نه د سره لرګي شته، نه د سره لوښي شته، هېڅ سره نشته. د هغې سره کور هم دی، د هغې سره لوښي لرګي هم دي، د هغې سره نور سامانونه هم دي. داسې ترتیب به وکړو چې هغه جینۍ به تا ته نکاح کو، ستا به د هغه سره واده وکړو. ما وایي چې ټیک ته واده خو ښه شی دی، ثواب دی پکې. د هغه جینۍ سره چې دی نو زما واده یې وکړ. چې کله د هغه جینۍ سره زما واده وکړ او زه لاړم، نکاح وشوه، کېناستمه د هغه جینۍ سره، او دا جینۍ د غاړې ته ما وکاته، نو اقه هار یې په غاړه کړی و، کوم هار چې دا بوډا نه غورځېدلی. ما تعجب وکړ چې دا هار، وی چې او دا هار دی، دا مې ماله پلار ما څه پیسې جمع کړې، د چا خدمت کړی، لوښي وغیره دا کړي، او ما څه پیسې جمع کړې، خپل بابا له مې ورکړې، او بابا مې تللی سعودي عرب ته، هلته کې د حج په نیت باندې حج یې کاو، او هغه ځای نه چې کوم دی نو ماله مې دا پلار په ډېرو کوششتونو باندې دا هار راوړی دی، او ما چې کوم دی په غاړه کړی دی. پلار مې راته دا خبره هم کړې وه چې بچیه دا هار چې کوم دی نو دا زما نه غورځېدلی، او یو نوجوان و هغې دا هار راوچت کړی، او په دې دومره خلکو کې دغه هار ماله هغه نوجوان واپس را کړی دی. خو زما یو ارمان دی، یو تمنا مې ده چې کاش دغه نوجوان وې په دې وخت کې اوس موجود وې، او ستا نکاح مې ورسره کړی نو څومره خوند به یې کړی. ستا نکاح مې د هغې سره کړی نو څومره خوند به یې کړی. دې جینۍ ته اوس دا پته نشته چې دا خو هغه سړی دی، دا هار چې چا موندلی و، دا هغه سړی دی، دا هار چې چا موندلی و زما پلار ته واپس کړی و. سړی په خندا شو، موسکی شو. چې کله دی په خندا شو، موسکی شو، وی ستا د بابا نه دا هار غورځېدلی و، او زه هغه نوجوان یم، هغه نوجوان یم چې ستا د پلار نه کله دا حال وغورځېد، ما را اوچت که او ستا پلار له مې په لاس کې ورکړ، نو زه نن هغه نوجوان یم. ګوره تاسو سوچ وکئ، د الله تعالی د رضا دپاره هغه دا هار موندلی و، که نه یې ورکولی هېڅ پته یې نه لګېده. د الله تعالی د رضا دپاره چې دی نو هغه دا هار راواغست او هغه بابا له یې ورکړ، نو الله تعالی ورته د هغې په بدله کې هغه هار هم ورکړ، او هغه څیز یې ورته هم ورکړه د چا په غاړه کې چې دا هار پروت. دا د الله تعالی د رضا د وجې، د الله تعالی یاد په هر یو کار کې، په هر یو کار کې به ته د الله تعالی یاد په زړه کې ساتې. چې کله ستا د الله تعالی یاد په زړه کې نه نو ستا د دنیا معامله هم خرابه ده، د آخرت معامله دې هم خرابه ده. که ته هر قسمه کاروبار کې، که ته هر قسمه کار کې، په هغې کې به ستا برکت نه، رب به دې نه خفی، مصطفی به دې نه خفی، خلق به دې نه خفی. خو چې کله تا د خپل رب یاد په زړه کې وساته نو ستانه به رب هم خوشحالی، ستانه به خوږ پیغمبر هم خوشحالی، ستانه به د معاشرې خلق هم خوشحالی. دا یو لوی بزرګ تیر شوی دی، هغه د کتابونو کې مونږه اکثر وایو مسلم شریف کې او ترمذی شریف کې، بخاری شریف، د دې ټولو استاد نافع، د دې ټولو استاد دا د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ غلام، ډیر زیات قابل. یو سړی پسې راغی، زستانه دا غلام اخلم او په 14,000 درهم یې راکړه. په څومره؟ په 14,000 درهم دې دا غلام مال راکوي. دومره زیات قیمت تا د غلام و. وی ځکه مې دا زیات قیمت وي چې دا ډېر قابل دی، هوښیار دی، شعور دی پکې، د دې وجې نه مې ورته زیات قیمت وي. وی ښه، وی چې دی دومره هوښیار دی نو خوښه دې نه ده، خوښه دې نه ده چې دا زه الله تعالی له ورکړم. دا خو که ما تاله درکړه به تا مې در خرڅ کړه، ټول عمر به ستا کار کوي، ستا ماتحت بی. او هغه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه 14,000 درهم په هغه وخت کې څومره زیاتې پیسې وي چې اوس دې څومره زیاتې جوړي.
په هغه وخت کې څومره زیاتې پیسې وي هغه 14,000 درهم ول عبد الله ابن عمر لته ورکړه او غلام د الله تعالی د رضا لپاره آزاد کړ عزت الله رضا لپاره آزاد کړ او دا خپل خيارتوب خپل قابلتوب او ذهني شعور دا د الله تعالی د دین د سربلندۍ لپاره استعمال کړ زما محترم او عزیزانو د خپل رب یاد همیشه په خپل ذهن کې یاد ساتل پکاري کاغه ته هر کار کې ته یو کار داسې ګوره زه تاسو ته اصول درخېم بهترین اصول همیشه لپاره چې کم کار کې اوس د ګناه طرف ته ستا رجحان نه د ګناه یو کار کې په هغې کې ته ووایې چې ګوره زما رب زما سره را سره دی زه به مړ کېږم لکه دا مرګ په ما او تا پسې را روان دی داسې انسان نشته چې هغه به د مرګ نه بغیر پاتې کېږي چې زما او ستا خوږ پیغمبر د دې دنیا نه پرده کړې ده نو ته څوک یې او زه څوک یم بیا دا فرشته مقرر ته دې لپاره ده چې راځي به او ستا نه به دا روح چې کوم دی دا راوباسي دا روح به دنه قبض کوي د الله تعالی مخې ته به دې ودرئ د رسول الله مبارک مخې ته به دې ودرئ د هغې نه ښه دا نه ده چې تر رسول الله مبارک مخې ته ولاړې او سر دې ښکته کړی سترګې دې ښکته کړي د شرم د وجې نه رسول الله مبارک ته کتلی نه شي د الله تعالی مخې ته جواب نه شي ورکولی داسې کار په کار دی په معاشره کې داسې زندګي تېرول په کار دي په معاشره کې چې هغه سبا زما او ستا سترګې رسول الله مبارک ته اوچتي الله تعالی ته زما او ستا سترګې اوچتي الله تعالی دې موږ د هغه خلکو نه وساتي چې رسول الله مبارک ورته بیا حوض کوثر اوبه ورکوي او رسول الله مبارک ته مخ واړوي چې زه ته زما امتي نه یي الله تعالی دې د هغه ورځ نه د دغه حشر نه ما او تا وساتي دغه اصول چې کوم دي هغه دا دي چې ته کوم یو کار کې نو خامخا به په ذهن کې ته د خپل رب یاد ساتي بس ته د خپل رب یاد وساته او دا کار وکړه ستانه به رب هم راځي رسول الله مبارک په دنه هم راځي دا د زندګۍ د تیرولو بهترین اصول دي په دنیا کې اما زندګي تیرول دا چې کوم د تاسو ته دا نه وایم تاسو ته دا نه وایم چې دنیا ګوره د دنیا محبت چې کوم دی هغه دا نه دی چې انسان دې د دنیا سره محبت نه کوي او بس دی ناسې عبادتونه دې کوي او نه دې پیسې ګټي او نه دې بچو له مال ګټي او نه دې خپله ښځه ساتي او د کور نه دې مو زنا د خپلې ښځې سره مینه محبت کې رسول الله مبارک په د حضرت عایشه صدیقه سره دومره زیات مینه محبت کاو چې کله به عایشې صدیقې په کم ځای باندې اوبه وڅکې ګیلاس کې به اوبه وڅکې رسول الله مبارک په راغی او په اقا کم ځای باندې چې به عایشې صدیقې د خپلې مبارکې شونډې لګول وې رسول الله مبارک په هغه ځای باندې خپلې مبارکې شونډې ولګولې اوبه به وڅکې دومره مینه محبت په هغې له خپلې بیبي سره کاو د خپلو بچو سره دا نه وایم تاسو ته چې دنیا پرېږدئ او راشئ او بس په جومات کې کښېنئ یا بل یو داسې ګوټ وګورئ هلته کښېنئ او د الله تعالی عبادت دنیا هم ګټه خپلو بچو له پیسې هم ګټه ښه ډېرې پیسې وله ګټه خو په مزو کې زندګي تېروه خو داسې زندګي تېره کړه چې هغه د اصولو دن نه وي ستا مینه محبت په اصولو کې دن نه وي د شریعت د اصولو موافق وي او چې کم مینه محبت هغه د شریعت د اصولو مخالف وي نو دغه مینه محبت چې کم دی نو دا بیا فضول څیز دی ټیم پورا دی نو زما محترم و عزیزانو خبرې خو مې ډېرې زیاتې ذهن له راغلي خو وخت چې کوم دی هغه مختصر دی نو لہذا دا کمې خبرې چې مو وکړې الله تعالی دې مونږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او د نن نه پس په مونږ او تاسو ټول دا عزم او اراده کوو څوک څوک به داسې چې کم کار کوي په هغې کې به د رب یاد چې کوم دی هغه په زړه کې ساتي لاس اوچت کوي